سیدا هغه گرفتاری واځي نه دی چې دا غصبې په دې کې مطلوب او هغه سره هم گرفتار دوانه چې کم کسان مطلوب دوانه السلام علیکم ملګرو، ډیر د خوشحالۍ خبر دی. بالاخر هغه فرعون، هغه درنده، هغه ظالم گرفتار شو او د سوشل میډیا مطابق سره د خپل زوی گرفتار شوی دی. په دې واقع کې د سره د زوی هم ملوث نو ملګرو، هغه فرعون، هغه درنده، هغه تش نام نهاده په نوم باندې قاری چې په اصل کې تش کوتکو نه عالم دی، نه مولا دی، نه حافظ قرآن دی، بلکې د خپل بزنس دپاره دا مدرسه جوړه کړې وه، د خپل تجارت دپاره دا مرکز جوړ کړی و او په هغې کې بیا داسې یو وحشانه کار هم ترسره کو چې په وهلو د مدرسې ماشوم طالب العلم هغه په شهادت ورسو. نن الحمدلله د سوات د پولیس یو ځوان هغه گرفتار کړی دی. د پولیس والا دا خبرې هم تاسو واورئ چې څنګه گرفتار کړی دی او دله به څه قسمه سزا ورکولی کېږي. ملګرو، تاسو ته پته ده، تاسو سره په دې باندې ما د مختلفو علما کرامو بې شماره ویډیوګانې شیر کړې وي چې په هغې کې مناظر اسلام مفتی محمد ندیم صاحب هم د سرعام د سزا مطالبه کړې وه او مفتی محسن مبارکزی صاحب هم سرعام د سزا مطالبه کړې وه او مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب هم کړې وه. نو ملګرو، ستاسو څه رایه ده؟ دله سرعام سزا ورکول پکار دی او که نه قانون چې دله کومه سزا ورکړله هغه به تاسو ته قابل قبول وي. نو که په کمنټ کې خپله رای موږ سره لازمي شریکه کوي چې دله څه قسمه سزا ورکول پکار دی. سرعام سنګسارول پکار دی یا سرعام دله پھانسی ورکول پکار دی یا قانون چې کومه سزا ورکوي هغه به تاسو ته قابل قبول وي. خپل رای را سره په کمنټ کې شریکه کوي او د پولیس والا دا خبرې واورئ چې دا څنګه گرفتار کو او د ده سره به مخکې څه کېږي. او که ویډیو هم خوښه شوه نو لازمي لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځئ د پولیس والا دا خبرې واورو. سیدا هغه گرفتاری واځي نه دی چې دا غصبې په دې کې مطلوب او هغه سره هم گرفتار دوانه چې کم کسان مطلوب دوانه میل مجرمان دا پاتیو په تلسلو کې د پرنسپل کیزو دوانه ارشت الحمدلله. دا راته ووایه چې هم د دې حقیقت په دې کې نشته، خو ان شاء الله تاسو سره مونږ دغه میډیا ته پیش کوو، تاسو به وینئ، په خپله به وینئ یو سړی چې په چړو وولی شي، په دغه وولی شي. په دې کې هېڅ حقیقت نشته، په دې کې هېڅ حقیقت نشته چې هغه ګیرې خرول دي، برېته خرول دي، څوک یې نه پېژني. په دې کې هېڅ حقیقت نشته، په دې کې حقیقت نشته چې هغه ته پلانکي وړی دی، پلانکي وړی دی، پلانکي وړی دی. دا ټول قیاساری یو بلکل هغو دا وقوعه کوه، دا ډېره غټه وقوعه وه. نو په سوشل میډیا او په دغه خامخا نن سبا خلک خبرېږي، دا ډېر زیات چلېده. نو هغه ډېر په یو ټک طریقه سره رپو شو او زموږ ټیم سره موږ ټول سوات پولیس هر څه زموږ ار پی او صاحب په دې کې ډېر تاسو ډي پي او صاحب خپله دلته خوځښېلې ته راغلی دی، اسفالټ ته راغلی دی، هر څه کتلي دي، موږ ته هر څه پرووایډ کړي دي زموږ په ټکنیکل طریقه سره. دا انشاءالله الحمدلله موږ ته ورسېد او زموږ سره ارسټ او دا زه د ټول سوات خلکو ته، د دې خاندان ته، د مشرانو ته، تاسو ته، سیاسي خلکو ته، ټول خلکو ته په دې مبارکبادي پېښ کوم.